د 400 پتنګي تحصیل مدرسه تعلیم القرآن والسنه کې نن د اتوار پرورز د دستاربندۍ یو لویه غونډه وشوه چې پکې په سوونو مفتیان کرام حافظان او عالمانو ته د فرات روستو پټکی په سر کړی شول. په دغه بابرکته غونډه کې د صوبې جیت علما کرامو قاریانو او د حافظانو په ګډون عام مسلمانانو شرکت کړي وو. دغه دستوره د تنګي نمبر سکول په ګراوند کې د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس په مشرۍ کې تر سره شوی و. د دستاربندۍ په مخال د مدرسه تعلیم القرآن والسنه مختمم صاحبزاده پیر مفتی ګوهرعلی شاه وویل چې دا ټول خرڅ د مسلمانانو په دعاګانو تر سره شو او په دې کې چې کم علما کرام فارغ شو نو هغه د دین سرچینې دي او د دوی د لارې به دین په ټوله نړۍ کې خوريږي. د یو ډېر ښکلي عظیم الشان اجتماع بندوبست د الله تعالی زمونږه د مرګرو او دوستانو په لاس باندې وکړو او په کثیر تعداد باندې چې تاسو وینئ د دې نه زیات خلک بار ګرځي راګرځي دا ځای دا پنډال دوه ځله تنګ شو. دې کې نیکان عالمان اولیاء الله بزرګان او زمونږ په دې سټیج باندې ناست زمونږ ډېر لوی معزز خلک چې سات په سات باندې د هغې نومونه اخیستل کېدل. خصوصا زمونږ مشر او چې زما د مشر ورور په حیثیت باندې دی حضرت زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت محمد ادریس صاحب، زما استاد محترم ان شاء الله رسول روان دي دیر بابا جی صاحب. دا د الله تعالی لوی احسان دی چې زمونږ په دې کلي کې الله تعالی زمونږ د مدرسې په صورت کې د علم د ظاهر او د علم د باطن د مشایخ او د اولیاء الله په دعا سره یو مرکز کولو کړی دی. سږ کال زمونږ تقریبا 120 تعداد پورې مفتیان صاحبان د دوه تخصصونو چې فقه او حدیث دي 40 کسان دا د دوره حدیث او په ګڼ تعداد سره چې تقریبا د 40 نه زیات دي دا حافظان او دا د تجوید نه فارغ شوي دي. دا تقریبا 250 کسان دا د دورو او د تخصصات استادو په دعا سره الله تعالی برابر کړی. زمونږ مدرسه ستاسو په اخلاص باندې چلیږي، ستاسو په دعاګانو باندې. مدرسه کې به ان شاء الله نور تعمیر زمونږ ان شاء الله جاری وي او ان شاء الله زمونږ د الله نه امید دي چې دا به ان شاء الله ستاسو دعاګانو سره زمونږ د مشرانو په دعاګانو سره ان شاء الله الله تعالی خیر او برکت ترسي. په خپل خو د مدرسې خاطر ډیره کمه ده خو د زیاتو خلکو د ګډون لامل دوی په سکول ګراوند کې د غونډه جوړه کړه چې خلکو ته پراتک کې اسانه وي. په دغه غونډه کې پسو سواري د لا اله ذکر خوم په اوچت आवाज وشو. علب خان شیرپو دلبر نیوز تحصیل تنګي د 400